الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم عندهم الغيب فهم يكتبون صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې فرمایي ام عندهم الغیب، آیا د دې کافرانو سره اخبار یا خبرې د غیب دي، فهم یکتبون چې دې کې هغې لره دا کافران چې کومې خبرې کوي د ځان نه الزامات لګوي یا وغیره نورې کیسې پیسې کوي، ولې دې سره د غیبو خبرې دي، دې سره چې دی الله رب العزت د غیبو خزانې ورکړي دي. ام عندهم، آیا دوی سره اخبار الغیب، اخبار د غیبو دي، په هم یکتبون چې دی لوی کې هغې لره، ام یریدون کیدن، یا دی اراده لري، آیا دوی اراده لري کیدن د تدبیر محکم رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف یا د مؤمنانو خلاف تدبیر محکم جوړی، اراده کې خپل دننه زړه کې بغض عناد ساتلی دی. لکه دارالندوه کې دا یو ځای یعنی د نن سبا پارلیمنت هاوس ورته د هغې وایي یا حجره ورته زمونږ ووایه، نو دغه کې به دي راغونډېدو، مختلف قسمه مشورې به یې کولې. دغه دارالندوه کې دی یو پیره راغونډ شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف یې فیصله کوله چې یاره موږ خو د دې صاحب نه ډېر زیات تنګ یو او په هره لار باندې رالو خو دې منع کېږي نه، نو څه چلو کو راځئ چې یو فیصلې ته ورسو. دارالندوه کې ناست وو، نو چې کله یې فیصله کوله او دا یې باقاعده ووایي دربان ته چې هغه کس به راپرېږدي چې کوم د قبیلې مشر دی، نومونه یې ورته یاد کړه چې دې نه علاوه به یو کس هم نه راپرېږدي. هر مختلف عتبه او ابو جهل او وغیره دا لوی سرداران د مکې معظمې چې هغه ټیم کوم وو دا راغله، په دې کې یو کس بیا راغی د بوډا په شکل باندې او ځان یې داسې جوړ کړی لکه نن سبا چې مخ له ډېره صفایي ورکړي ته وایي چې دا ډېر نیک بزرګ انسان دی او خو ځان هم جوړ کړي ظاهرا په سنت هم برابر شي، او د هغه کار بیا دی چې ټول ورځ خلک خپلو کې جنګوي، نو دا هم دقه شیحنه جدیه د نه لوی شیطان بیا نشته. نو خبره دا وه چې ظاهرا یې ځان ښه برابر جوړ کړی نو چې دروازې ته راغی، دغه درباني ورته وایي، دغه څوکیدار ورته وایي چې څه کوې؟ وایي دننه ما ته چا ویلي چې دلته یو ډېره ښه مشوره شروع ده او یو ډېره ښه فیصله کېدونکې، نو په هغې کې زه هم څه حصه اچول غواړم. دا دوه کسه چې جنګېږي بیا پکې هر یو خپله خپله حصه ورچوي که نه زنګ په ځای کې، نو چې یوې حصه پکې لږ اخیسته غواړم، نو هغوی ورته وایي چې ورغه زه دننه نو اجازت رالم. خیر دننه هغه ورلی شیحنه جد مختلف بیا دننه کېناسته، نو فیصله چې کېده هلکه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیغام خو رس ته رزه خورېږي څه وکړو؟ نو یو پکې ووي هلکه دغه به یې کړو داسې ورته بند به یې کړو، نظر بند به یې کړو، نو بس کیسه به سمه شي. نو ابو جهل ورته خو ډېر ارامي و، هغه ورته ووایي من جرب المجرب فقد حلت به الندامه، وایي چا چې یو تجربه شوی څیز بیا تجربه کړه، یو تجربه شوی څیز بیا تجربه که د هغې بیا تجربه وکړه نو فقد حلت به الندامه، بس دې داخل شو په ندامت او شرمندګۍ کې، دته شرمندګۍ نه علاوه بل څه نه میلاویږي، بس صرف شرمندګي وي. یعنی حدیث مفهوم تاسو راواله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان د یو ځای نه دوه پیرې ډغره نه خوري، دوه پیرې نه دوکه کي، په یو موږي باندې دوه پیرې تندک نه وای، دا به د مسلمانۍ کې څه فرق وي چې یو ځای نه دی ګزار وخوري، یو ځای کې ډغره وخوري، یو ځای کې ماتې وخوري او دی بیا په هغه ځای باندې ورځي. نو ابو جهل هم ورته وایي چې تجربه شوي څیز دوباره تجربه کوي نو د ندامت او د پښیمانتیا نه علاوه بل څه نه میلاویږي. لہذا موږ تجربه کړې وه په شیب ابي طالب کې 3 کال همداسې قید ساتلی و چې نم خوراک ورلېږلې، حتی چې هغې اوازونه بار راوتلي، خو په هغې کې هم خلک مسلمانان شوي دي. د ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه په شخصیت لوی د لوی قبیلې د غفار سردار لوی کس مضبوط چې که د جاهلیت په زمانه کې نو څوک هغه له مخې له نه شو وتلی، که هغه به چاپسې شو نو هغه سورلي به د هغه نه مخکې نه شو وتلی.
چا نه بیا چې مال هغه شته چا ورته مخ نشي راړولی. هغه شان شخصیت چې دی هغه اسلام راوړو په دغه سخته کې چې شي بیا ابي طالب په شان کېدو په هغې کې ایمان نه و. سختو خلکو دا خو نشي کېدی. بلکې اسراغ وی سیب شیطان هم ورته وي شیخ نجد په شکل وکنه دم ورتیاو کنه ګورې داسې ونه کې ملګري دی یو په سر ورکوي تاسو به څه کي تاسو نه بچی دی نو دا بیا به درنه خلاص کي. ښه هلکه څه چل به کوې جلاوطن به یې کو بل ځای ته به یې ولګو. نو شیخ نجد ورته چې نه تاسو ته پته نشته هغه په خوله کې څومره اثر دی څومره خلک زر تر زر ځان ته راړي. نو هلته به ځان له یو جماعت جوړ کړي بیا به په تاسو باندې حمله وکړي. ښه څه چل وکړو دا وکړې دا مختلفې حربې اخره کې پکې وایي ابو جهل پکې وایي چې داسې کار وکړو چې قتل به یې کړو شهید به یې کړو شهید به یې کړو. څنګه به یې شهید کړو بیا خو قریش مضبوط خاندان دی قریش کې خو ټول خیر شاملو بنو هاشم دی پای کې بنو عبدالمطلب دا خو مضبوط خلک دي دله به څوک مهیله راځي. نو داسې به یې وکړو چې د هرې قبیلې نه به یو دوه کسه راوچت کړو. د ټولو نه خو په قریش چې دی دا بنو هاشم چې دی دغه نشي اغوښتلی د ټولو نه بدل نشي اغوښتی لهذا خون به په ټولو تقسیم شي. نو دیت طرف ته به خبره لړه شي چې دیت ته لړ شي بس پیسې به ورکړو. اوښان دي اوښان د عربو په معاشره کې څه ګران نه اوښان دي وربېږو سل اوښانو په او نه په احادیثو کې په شریعت کې دیت کې سل اوښان ورته سل اوښان دي بس بیا په قبیلو باندې تقسیم شي برابر به کو. شیطان ورته وایي دا رایه صحیح ده دا رایه صحیح ده. نو دغه خبره وکړله. نو الله رب العزت هم فرمایي دغه فیصلې به دې کولې دا مختلف د دې تدبیرونو. بیا تاسو ته دغه خبره جبرئیل امین له رسول الله صلی الله علیه وسلم رایې ورتي د شپې وځه هغه د سورت یاسین څه آیاتونه وي ورویشته پې هغې چې دی نو بس هیڅ هم نه لید رسول الله صلی الله علیه وسلم تېرېده مخې ته خو هغوی نه لیده. نو الله وایي ام یریدون کیدن دی آیا څه کوي تدبیر محکم جوړوي یا داسې به کل ناکله کول نور خو ډېره رامیانو. ابو جهل تپوس ته یو پیره رسول الله صلی الله علیه وسلم راته نو د په کور کې داسې یو قسمه کنده وکړه کوی شانتې مضبوط چې دی خو به زما د بیمارۍ اوري نو تپوس له به لازمي راځي. نو دی به چې دی د دې طرف ته به ورسم کم نو دی به په دې چې داسې راځي دا پاسې پیسه کېښود دی به هغه کندې ته لاندې پرېوځي کندې ته به لاندې پرېوځي. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده تپوس له راغی نو ده باندې دونه هیبت راغی چې دی په شا شاته خپل هغې ته لاندې پرېوته. نو ظاهرا ورته هم شرمندګي شوه او خپل تدبیر کې هم راګیر شو. الله وایي ام یریدون کیدن آیا دی اراده لري د تدبیر محکم داسې به یو ځای هم خالي نه پرېښودو یو ځای به هم خالي نه هر ځای کې به خپل کار چلاو. دا شیطان کس چې چغلي خور چې دوه کسان چې جنګوي دی لار نه پرېږدي هر ځای کې نقصان کوي هر ځای کې وایي چې دا دوه مسلمان به څنګه جنګېږي الله هم دو ساتي دی حالت. ام یریدون کیدن آیا دی اراده لري د تدبیر محکم فالذین بس یقینا هغه کسان کفرو چې کافران دي هم المکیدون هم المدبرون هم المدبرون لهم محکما. الله رب العزت فرمایي د دې لپاره مضبوط تدبیر جوړ شوی دی پوه هم نه دي دې دونه تدبیر جوړ کو دونه فیصلې وکړل او شیطان هم پکې خپل کردار ادا کړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله وی د سورت یاسین آیاتونه وی خورې وروشته بس نظر کار نه فالذین نو بس ها کسان کفرو چې کافران دي هم المکیدون هم دوی چې دي په خپل تدبیر کې راګیریدونکي دي هم دوی چې دي هلاکیدونکي دي ام لهم آیا شته دي د دوی دپاره اله معبود غیر الله ما سوا د الله تعالی نه نو د الله نه ما سوا بل معبود شته نه څوک اله دی دغه یو الله. والذین نو سبحان الله فاکی د الله رب العزت لراسو فاکی د بس دغه ذات الله رب العزت لره عما د هغه سنا یشرکون چې دی ول شریک ګرځوي. و ان يروا او که چرته دی ویني کسبن زجرن کسبن سو ټوکړه حصہ من السماء د اسمان نه ساقطن چې را پریوتون کی وی را غورځیدون کی وی کدا کافرانو چرته ویني چې د اسمان نه یو ټوکړه را ورځيږي صحیح سره ورځيږي خدا د زجر د پاره ده یعنی د عذاب په تور باندې را ورځيږي. نو یقولو زرد چې دی وایي صحاب وریزه دا مرکوم راجم کړی شوی دا وریزه دا راجم کړی شوی سړی دا د عذاب مذاب ټوکړه نه دی نه بس په باندې باران کې دا څه دی قوم نه ښه عذاب به ویني بس شکل په نظر باندې خو بیا هم ته انکار کوي ولی سړی په ضد کړي تور د ډیر وایي لکه دا خبره دی غلطه ده وای مړه باران کې لستا ځان کار کوي
صحاب مرکوم وریځ د کثیفه صحاب مرکوم وریځ د غټه ټولې معنی راځي بزرهم بس پرېږ د دوی لره حتی تر دې پورې یلاقو چې ملاقي شي یومهم د خپلې ورځې الذي هغې سره پی پای کې چې یصعقون دي به بیهوشي به په دې ورځې یا یوم نه مړه کېږي به پای کې نو الله رب العزت فرمایي بس پرېږ د دوی لره د ملاقات د هغه ورځې سره چې کله په دوی باندې بیهوشي راشي یا پې مرګ راشي نو بیا ورته پته ولګي یوم په دغه ورځ باندې لا یغني بې حاجته به نه کي عنهم د دوی نه کیدهم تدبیر د دوی شیئا هېڅ څیز ولا هم ینصرون او نه به د دوی امداد کولی شي په دغه ورځ به بې پروا نه کي د دوی نه کیدهم تدبیر د دوی چې څومره هم تدبیرونه جوړ کړي نو اسرائیل علیه السلام سره هیڅ هم نشي کولی ورځې د قیامت سره هیڅ هم نشي کولی نو الله رب العزت فرمایي چې د دوی تدبیرونه به دوی له هیڅ فایده ورنه کي تدبیر د دوی به دوی له هیڅ فایده ورنه کي او نه به د دوی امداد کولی شي امداد به هم نشي نو چې الله رب العزت امداد نه کوي نو څوک به امداد کوي الله فرمای و ان للذین ويكن د هغه کسانو د بارا ظلمو چې ظلم یې کړی دي شرک یې کړی دي عذابن عذاب دي دون ذالک مخکې د عذاب نه علاوه د عذاب نه د قیامت کې به چې کوم ملاویږي الله والله په دنیا کې هم عذاب ورکوي الله هم دې بچ کړي نو علاوه د دغه عذاب نه الله وی نور عذابونه دی والله الله هم دې بچ کړي یا و ان للذین یقینا د هغه کسانو د بارا ظلمو چې ظلم یې کړی دي عذابن عذاب دي عذاب دي دون ذالک علاوه د دغه نه ولکن اکثرهم لیکن ډېر د دغه نه لا یعلمون نه پوهېږي لیکن اکثر د دوی دا نه پوهېږي په دې باندې لکه یو کس چې مخامخ خپل هلاکت ویني یعنی یو کس سره پیسې دي مال دی نو دی ولې د اسلام خلاف استعمالي دغه مال کدی د اسلام خلاف استعمالي هم خدای ورکړي د سره دی او کدی د اسلام په حق کې استعمالي هم د سره دی الله ورکړي دی نو دی دا سوچ ولې نه کوي چې په دې یو کې مې هلاکت دی او په دې بل کې مې خوال دی مال دی په خزه به استعمال کوم مال بم زما سره او ثواب بم پیراته ملاويږي مال بم زما سره مخلوق بم خوشحالي او الله رب العزت برنه هم رضای خودي سوچ نه کوي اکثریت د دې په دې باندې نه پوهېږي دغه مال دغه ځان دغه اولاد دغه ټول راکړه ورکړه دغه ټول زندگی د دین خلاف استعمالي نو الله بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دوی دا نه پوهېږي واصبر صبر کوا لحکم ربک لی پمانه د اله حکم ربک اله حکم ربک د حکم در خپل ته صبر کوا استقامت اختیار کا نو الاستقامت فوق الکرامه استقامت چې د کرامت نه ډیر اوچته یو کس په اوا باندې ګرځي او یو کس دوه رکعات نفل کوي او همیشه کوي دا دوه رکعات نفل چې د اوا د ګرځېدو نه بهتر دی الله رب العزت الله توفیق راکړي د دې وجه واصبر صبر کول حکم ربک د حکم در خپل فانک بس یقینا تو باعیننا زمون په نگرانی کې الله رب العزت والله فرمایي ته پدې پتا د سختې ملاوي پدې صبر کوه ته زمون په نگرانی کې یا باعیننا ته زمون د سترګو د وړاندې وسبح او تسبیح بیانوا بحمد ربک سردا پاکوالی در خپل سره د حمد در خپل وقم على الدعوه على السوره على الدعوه السوره او قائم پادشاه د صورت په هغه دعوی باندې چې دعوه کومه د بنیادی خبره ده الله توحید دی رسالت دی قیامت دی په دې باندې مضبوط پادشاه د الله رب العزت توحید دی د دینه مخوز نو تسبیح بیان او د رب خپل سره د پاکي د حين تقوم په هغه وخت کې چې ته ودرېږي نو چې په کوم وخت کې ته ودرېږي نو د ودرېدو نه څه مراد دی ارسته مراد تا غشتې شي یا ته بعض علما مراد غشتې چې د دینه مراد داري چې انسان د خوب را باسي نو دی دعا وای سنتو کې دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی ده چې الحمدلله الذي احیانا بعدما اماتنا والیه النشور دا وایا یا چې کله د مجلس نه باسي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو کې دعا راغلی ده چې سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک یا چې دا
کم چې انسان بیان شروع کوي د دې به شروع کوي چې دا کومه د الله رب العزت وحدانیت بیانوي خطبه وي الحمدلله نحمده ونستعینه وغیره دغه مراد ده. او سربر حسن صفدر رحمه الله فرمایي چې دا ټول ته مراد کیدی شي چې ته د خو برا باسي هم نوم د چا والا د الله رب العزت والا، کله چې د مجلس نه باسي هم نوم د چا والا د الله رب العزت والا، کله مجلس کې کینی هم نوم د چا والا د الله رب العزت والا، کله چې په معاشره کې ګرځي هم نوم د چا والا د الله رب العزت والا. الله رب العزت قرآن کې فرمایي وي دا متقیان او دا نیکان او خيار خلق سم دي، اولو الالباب سوق دي او خيار خلق سوق دي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. الله وی چې په ولاړه ناسته باړخونو باندې په هر حالت کې د الله رب العزت نوم لري، او چې کله د الله په کائناتو کې سوچ کې د الله په ذات کې نه د الله په ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، او د الله چې دا کوم سيزونه پیدا کړی په دې کې سوچ فکر کوي دا خو خيار خلق دی. الله رب العزت فرمایي الله دې توفیق راکړي. موږ خيار څه ته وایو چې الګ 10 روپے ګټي نو چې دا شلمه بسنګ چې زه سکوما پغلا غټم دا ولې نه پوره کیږي ما سره شل دا دیر شولې نه پوره کیږي که حلال وي که حرام وي. الله سو یو خيار هغه دی چې د الله رب العزت په کائناتو کې سوچ کوي. الله دې توفیق راکړي. نو واصبر صبر کواله حکم ربک د حکم درب انک باعیننا، نو د حکم درب صبر کوا چې د الله رب العزت حکم نه راغلی نو د ځان نه فیصله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشي کولی. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نو بیا زوت به کې سوي چې موږ د قران نه خلاف فیصله کوو، د قران نه خلاف زو، د قران نه اخوا دی خوا کو نه. الله غته وي چې انتظار کوه د حکم درب. تپوس به د کافرانو به خندا کوله، تپوس به وکړو ورته به چې ته دې جواب راکا، هغه ورته چې د الله طرفه حکم راشي انتظار وکړو. نو بیا زه ته سویو چې څوک رانه تپوس وکړي ډایرکټ ورته وایي دا زما ذهن کې هم مسله داسې ده ستاسې یاره یاده درته نه ده ورته ووایه نه ده یاده کړه زما د خلکو ته د هر شي اسان ښکاري. او بالکل ته چې څوک د دین سره لږ مطلب کتاب ګوري یا دغه زموږ څه وابستګي خو دغه کتاب ګوري یا چاته سبق مو دا بالکل اوزګار ګڼي. دا تقریبا 2 ورځې وشوې یو مسله د هغه ما هغه کس هم دا لږه پیچیده ده دې کې به ګرځو ځکه خلکو ته په روژه کې مسلماني ټوله را یاده شي. هغه دا اوس هم 2 رنګه کړي زما په موبایل باندې سم رانښتې دي چې وایي لکه بس او راتوی په دې ټیمې راته وایي مړ په دې ټیمې درته څنګه ووایم ته د هغه سره ما ته رنګ کې او دې ځای کې زه تا ته په دې ټیم باندې اوس هم 2 رنګه کړي چې څنګه چالو شم ما اوچت کړی نه دا پرون غرمې داسې بس اوسه پورې لا ما بیا اوچت کړی نه رنګ ولې خلکو ته بس سم ګپ کاري چې بس زره په 2 منټه کې حل نه. رسول امام مالک رحمه الله نه علما لیکي دا د علما قول دي چې د نیمه نه زیات مسائل داسې را نقل دي چې دا غره تاسو شوی دي هغه ورته وی لا ادري ما ته معلومات نشته پدې کې. شیخ الاسلام علامه سید حسین احمد مدنی رحمه الله نه فتاوا شیخ الاسلام کې چا تاسو کړی د شیعاګانو متعلق او ورته ما ته په دې مسله کې یو مسله ده چې د دې او بچ دینو دا مستعملي ګرځي کنه ګرځي دا او داس یو مسله ده مشهوره. نو هغه ورته وی چې په دې مسله کې د دې په اړه کې ما ته ډیر معلومات نشته ته د مفتی عبدالشکور ترمذی صاحب نه تاسو دا شاول دا شاه شبی تنویر رحمه الله نه امداد الفتاوا کې یو مسلې تاسو شوی یو 2-3 صفحې جواب ورکړ. امداد الفتاوا کې جواب اکثریت ډیرو کړي نو جواب ورکړ خو بیا ورته اخره کې وای ما درله جواب درکو خو بیا هم کده دې مسلې د پلانکی علم نه تاسو کې نو هغه ته پدې کې معلومات زیات او مونږ وای چې بس پوي منځ بس د پوي. شاه شبی تنویر رحمه الله کاسو چې صدا پاسه 1400 کتاب غلي کړي او په اکثریت مسائل د دین پای پتا تا تصوف کې ملاویږي په حدیث حتی ذاتی د ژوند مسائل چې عام کم وي یو د اسلام نه عام چې تبه مطلب ماشوم رالويږي دای بسنګ تربیت کې الک راغټيږي دغه بسنګ تربیت کې پاغي باندې دغه کتابونه دي په تجوید باندې په هر دغه کې دغه کتاب شته هغه ورته چې په دې کې ماته دا ډېر معلومات لږ خیال کول پکار. و انک بس یقینا تو باعیننا زمون د سترګو د وړاندې وسبح او تسبیح بیان او سره د پاکي رب د پاکي درو په نماته سویل حدیث کې راځي خیر الکلام د ټول نخل بهترین کلام څه شدي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ټول وای سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظیم. نو د روجې موقع د ډیر زیات وای الله دې راله توفیق راکړي. حين تقوم او کله چې ته ودرېږي نو د دې نه مراد رزم راځي. ها نهارن علما وایي چې کله د ورځې ودرېږي نو د رزم د چا ذکر کوه؟ د الله رب العزت ذکر کوه، بل چا له فضله کې ځای مه ورکوه. ومن الليل او د شپې نه فسبح. نو علما وایي ومن الليل آتیه او دا شپه چې کله راتګ کوي نو فسبحه نو د چا تسبیح بیانوه؟ د الله رب العزت تسبیح بیانوه. نو ګوره کتابونه داسې دي چې شریعت کې د وده کېدو دعا هم شته، د پاڅېدو هم شته، سفر ته د تلو هم شته، بیا د راتلو هم شته، جومات ته رادننه کېدو هم شته، د وتلو هم شته. کوشش دا پکار دی کني پښتو کې موږ د دعاګانو اهتمام وکړو. موږ اکثر دعا نه غواړو. هلکه ولې نه غواړې؟ پتا پراخي ده، په دې د خدای شکر ادا کړه. وروستو نور ژوندون دی، ستا د کور والا دی، ستا بل څه دعا غواړه د امت لپاره، بل تا ته هم ضرورت دی. هېڅ کس 100% برابر نه دی. چا کې څه ناسز د څه ضرورت شته، ورنه د دې دین ضرورت هر چا ته شته. د الله نه هدایت وغواړه. او موږ دغه خو بالکل دغه کمیډو محسوسو نه. د دې وجې وایي ومن الليل او د شپې نه، یعنې د شپې فسبحو تسبیح بیانوه د الله رب العزت. و ادبار النجوم و ادبار نجوم و ادبار نجوم و ادبار النهار الثاني و ادبار النجوم و په شاکېدو د ستورو باندې چې کله ستوري شاکېږي نو په دغه ټیم باندې د الله رب العزت څه وایه؟ تسبیحات وایه. نو یعنې د ورځې نفل کوه، عبادات کوه، د الله حمد و ثنا وایه، د شپې هم کوه، تهجدو ټیم کې هم وایه، کله چې ستوري ختمیږي وغیره دغه ټیم هم وایه، د سارې قرات هم کوه، د سارې تلاوت هم کوه. الله رب العزت ترې له توفیق رانیسي.